أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قبرنا انسانان چکل پاسی د دین مخکی و یو شپیلی والی کیگی. یو خدا دی چې هر انسان مري، سړی مري او ښځه مري او ماشوم مري، دا د هر انسان مرګ دی. دویم د کائناتو مرګ دی. دا کائنات بم یو ورځ راشي په هغې به ټول مړه شي. د کائناتو مرګ ته قیامت وایي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله وی تر سوچ پا مخدز مکد اللہ نم اغشتلی کیگی تر اغی پور قیامت بنرازی. علماء با ختم شی، علم چی ختم شو. حدیث کی رازی بخاری شریف کی حدیث تے چی دا قیامت دا نخو نیو نخدا دا چی علم با ختم شی او علم دا علماء پا ختمی دو ختمیگی، عالمان با ختم شی، علم با ختم شی، جہالت براش. دا سڑی دا علم ختم شو چی اللہ ستوائی، اللہ سوک دے، دا اللہ صفتون دی، دا علم ختم شو. بیا بدے دا اللہ دا ذاتنا او دا اللہ دا وجود دین کارو کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة الا على شرار خلق اللہ. وی قیامت با پا اغی خلق راضی چی پٹول مخلوق کی گندہ خلقی، گندہ خلق بای. او بل حدیث کی راضی وی پا اغی خلق با قیامت راضی چی دا اغی یو بل سر دا خزو نر او دا خزو خزو او دا سڑو سڑو دا سی جندی لکا دا زنگل دا حیواناتو. حیا با ختم شی، پردہ با ختم شی، دین با ختم شی، اسلام با ختم شی، علم دا قرآن و سنت با ختم شی. رب العالمین با اسرافیل علیہ السلام تا حکم کی چش پیلے ہوا. حضور پاک نے اوزل چاہتا پوسو کہ دا اللہ رسولہ خپا غندنے وی سنگ با خوشحال شم چی اسرافیل علیہ السلام شپیلے پا خلق مندل دا او سر پی دا پاس ٹیٹ کڑے دے او غوگی اللہ تا متوجہ کڑے چی کلبا اللہ حکم کئی چش پیلے ہوا. نوی چی دا قیامت دا منظر میں پسترگو کی دے او ما تا دا قیامت دا حالات را مخ کی دی وی سنگ خوشحال شم پدے خو خوش لکا قیامت خو اس نرازی فوراً با نظام بدل شی، کفر براشی، اللہ دا وجودنا بخلق انکارو کی نو قیامت برازی. نو دا سیزونا چی را روان دی سنگ خوشحال شم. نو رب العالمین با حضرت اسرافیل علیہ السلام تا حکم کی جش پیلے ہوا. اغتم پتہ نن لگی چی دا بکلش پیلے ہوا. اب شپیلے ہوئی بعض علماءوی پدے شپیلے کے بدا اثری کی دار سبڑن شی و ختم بشی. او سو کوئی ندا شپیلے صرف نخدا نشان دے لکا سنگ چے یو دغا کے سکول کے ٹھلے والی شی دار دے نخدا چے دا پلان کی استاز پیرڈ شورو شو دا پلان کی ختم شو. ویدارنگی دا شپیلے نخدا دا دے تاثیر نشتا. خو بہر کیف شپیلے بو بالیش. قرآن شریف کے اللہ وی القارعۃ ما القارعہ. قارعہ سے شید پیجن ہے. قارعہ پا لغت کی ٹکولو تاوی لکا یو سڑے یو اس پا نراوالی او پاغی باندی یو لرگی یا بل شیپا پلک باندی وی یو ڈکرے ڈکرے یہ کی دغا ڈکرے ڈکرے کون کی تا قارعہ وی. اللہ بیاوی القارعہ مملقہ قارعہ سے شیدے بیا پخپل بیان کئی وی قارعہ قیامت تے. دا ټول نظام ڈکری ڈکری کے ٹکڑے ٹکڑے بے کی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. دا خلق بلکر پتنگانو خورو ورو پشانتی شی.
دا پتنگان چې ذل راشي څوک په یو طرف او څوک په بل طرف وتكون الجبال كالعهن المنفوش او غرونه به لکه دا وړی غوندې والوځي چې کله دا ذل راشي دا غرونه داسې وړه دا وړی نی دا پنبې دا داسې تار تار پوټینې په دې فضا کې خوره شي دارنګې به دا غرونه والوځي ختم بشي اذا الشمس کو اذا السماء انفطرت دا اسمان به ټوټې ټوټې شي بل ځای کې راځي چې دا انور به داسې ول راتاو شي لکه سړی چې دا پټکې رانغاړي داسې راړی هر څه به نظام تس نس دړې وړې به شي علماو پکې اختلاف شته خو راجح قول دا دی چې 40 کاله به اسم نی نه به اسماني نه به ځمکی نه به غري اسم نی نه به انساني هر څه به ختم شي تر دې حده پورې چې فرشتي به الله ختم کړي تر دې حده پورې چې هغه فرشته چې څوک د شپېلې پوک وي اسرافیل علیه السلام اب هم ختم شي یو د الله ذات به پاتې شي پروردګار به آواز وکړي لمن الملک اليوم ای د دنیا بادشاهانو څوک وي د امریکې بادشاه وم څوک وي د روس او څوک وي د پاکستان او څوک د هندستان څوک د فرانس شته څوک بادشاه چې سر راوچت کړي هیڅوک به جواب ورنه کړي الله به په خپل آواز وکړي لله الواحد القهار نن بادشاهي شته خو د انسانانو پیریانو نه نن د یو ذات بادشاهي ده چې هغه ډېر زورور دی هغه مقابله کې څوک نشي ودرېدلی د دنیا نظام او بادشاه ختم هر څه دړې وړې تس نس څوک نشته چې سر راوچت کې وي د فرعون څوک نشته چې سر راوچت کې وي انا ربکم الاعلی ستاسو لوی خدای څوک نشته چې هغه د نمرودیت دعوه وکړي او څوک نشته چې هغه د سپر طاقت دعوه وکړي دا به څوک نه لله الواحد القهار الله وی بادشاهي شته الملک لله د یو الله ده هغه یو د القهار ډېر زورور بادشاه بعض علما لیکي دا 40 کاله به مکمل روحونه الله یو طرف ته غون کی څوک وایي د اسرافیل علیه السلام د شپېلې ته به غون شي او څوک وایي الله ته پته ده چې کوم ځای غونډېږي وایي په دې 40 کاله کې به نه په کافر عذابي نه به مسلمان ته خوشحالي وي او څوک وایي نه وایي به کافر ته د خپل شان لایقه متعلق عذاب الله ته پته ده 40 کاله پس به الله بیا اسرافیل علیه السلام را جمدی کی او شپېلې به ورکړي شابه اوس پکې بیا پوکي ووه چې بیا پوکي ووایي اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون ټول خلک به را روان شي یو لوی میدان دی په هغه میدان کې به دا خلک را جمع شي دا میدان کوم ځای دی لوی الله ته پته ده خو راجح دا د علما لیکي چې دا به د شام ځمکه وي داسې ځمکه به چې په هغې کې به لوړ او جوره ني غر به پکې ني غونډی به پکې ني یو ځای به خلک ودرېږي بلکل دا ټول مخلوق د چا کور د چا ځمکه د چا اونه د چا سورې اسم نشته کلو یو میدان دشته او سخته ګرمي به سخته ګرمي او چې دی د قبرونو نه پاسي چې څنګه اوچت شي او دی پاسي د قبرونو نه نو دی به تږي دا خلک جامه به ني بربند به اول من یکسا ابراهیم علیه السلام رسول الله مبارک فرمایي د ټولو نه مخکې جامه به الله ابراهیم علیه السلام له ورکړي ولې ځکه په لویه مجمع کې د هغه هتک شوی او جامه ته ښکلې شوې وه کله چې نمرود اور ته غورځاو د لویې مجمع په مخ کې د هغه بېعزتي راله او جامې ته ویستله نو الله به د هغې بدل وله ورکړي ودرېږه د قیامت په دې لوی میدان کې د ټولو پیغمبرانو نه مخکې تاله جامه درکم الله به جامه ورکړي بیا به نورو خلکو له رب العالمین جامې ورکړي دی به تږي چې څنګه پاسي نو حوض کوثر به د هر پیغمبر خپل حوض دی د هر پیغمبر خپله چینه ده او خپله وله ده زمونږ د پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کم نهر دی او کم حوض دی هغې ته حوض کوثر وایي دا اصل کې په جنت کې دی د محشر د میدان ته د هغې نه یو وله راغلې ده نو خلق به د خپل پیغمبر حوض ته ځي نبی علیہ السلام فرمایي زما امت به زما حوض ته راځي او هر پیغمبر به پردي خلک د خپل حوض نه داسې منې کوي لکه انسان چې د خپل پټي نه پردی ګډې چیلی منې کوي هر سړی خپلې ګاډۍ ته خپلې ګډې چیلی پرېږدي پردی نه پرېږدي دارنګې هر پیغمبر به خپل امت خپل حوض ته پردي به نه پرېږدي نو نبی علیہ السلام مبارک به خپل امت له چاله چې وغواړي هغې له اوبه ورکړي وی یو ډله به چې هغه ما له اوبو له را رواني وی فرشتې به یې منې کړي چې مه ورځئ وی زه به یم اوسیحابي دا خو زما هغه ملګري دي زه چې کله وفات کېدم د دنیا نه تلم دا خو زما ملګري دي
وی فرشته براته وی چې تا ته پته نه لګي چې ستا نه پس دوی څه کړي دي ما وی دوی زما نه پس څه کړي دي وی دی واپس کفر ته تللي دي دا یو څو کسانو ډېر نږدې مسلمانان شوي دي یو څو ورځو مسلمانانو کچا خو چې حضور پاک کله دنیا نه تشریف راوړو دا واپس کافران شو مرتدین شو بخاری شریف کې حدیث راځي وی زه به ووایم چې ښه نو كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم چې تر څو زه په دوی کې موجود وم خو ما ته د دوی حالت معلوم و فلما توفیتني كنت انت الرقیب عليهم خدای چې زه د دې جهان نه بل ته بوتلم بیا ما ته پته نه لګي ته د خبردار نو نبی علیہ السلام مبارک به د حوض کوثر نه اوبه ورکړي خپل امت له الله دې پکې مونږ راولي او هغه حوض کوثر اوبه به سینګئ وی دا به د پیو نه سپینې د واورې نه به یخي اعلی مزیدارې او د شاتو نه خوږې او په هغې به خلک ډېري خو د سکو لوښي به هم ډېري وی کیزانه کنجوم السما وی د هغې په غاړه چې کوم د سکلو کوزې پرتې دي د اسمان د ستورو عمره دي لکه د اسمان ستوري بېشماره دي نو دا به هم بېشماره د شمېر نه به زیات مسلمانان به د خپل خپل پیغمبر د حوض نه اوبوس کې لږه تنده به ختمه شي بیا به روان شي میدان ته به ټول یو طرف ته رواني څوک به په خپلو قدمونو رواني حدیث کې راځي په خپلو قدمونو او څوک به لکه د مار توخیږي او په خپل مخ به رواني صحابه تپوس کې د الله رسوله دا په مخ به څنګه خلک ځي وی ولې کم ذات چې تاله په لاسو خپو کې د تلو طاقت پیدا کړی دی هغه په مخ کې د تلو طاقت نشي پیدا کړو مار ته وګوره خپې نشته او رواني توخیږي داسې به رواني او ګوره چې سړی پخپوزي او د له مخې له څه رکاوټ راځي په لاسو یې ختموي لاس سره د ځان دفاع کوي وی چې کم خلک په مخ رواني د قیامت په میدان کې دی به په لاس د ځان نه شینا خوا کوي په دې مخ به داسې اخوا دې خوا کوي الله دې مساتف څوک به پړ مخې جهنم ته راښکلي شي په سپېمو کې به له زنځیر واچوي دی به چغې وی چې ما سره حساب کتاب نه دی شوی باره نه فرشته به آواز وکړي وی تا کړي سري چې تا سره موږ د نیکو حساب کتاب وکړو سپېمو کې به زنځیر واچولی شي او پړ مخې به جهنم ته وغورځوي الله دې مساتف څوک به داسې وي چې هغې به په چې سینګ سترګې وغړی نو یو ښکلی شکل به راشي مزیدار دی به ورته وي ته څوک یې چې لومبې نظر مې پته ولګېده ابه ورته وي زه ستا نیک عمل یم دنیا کې زه ته په ما د پاسه سور وې زه راباندې سور هم دا نیک عمل به ورته وایي او ته مې خپلو خواهشاتو ته نه پرېښودې اوس زه درته ټیټېږم او په ما راسور شه چې د حساب کتاب میدان ته دې بوځم وی هغه نیک عمل د یو حیوان په شکل کې به ورته ټیټ شي او دا نیک سړی به پې د پاسه سور شي او میدان ته به لاړ شي رسول الله مبارک فرمایي څوک به یو کس په سورلی سوري څوک به دوه کسه په یو سورلی سواري څوک به درې کسان په سورلی سواري بعضې بدبخته به داسي چې سترګې سینګ وغړی په یو خاص شکل به نظر ولګي ته څوک یې چې د ما ړومبې نظر پته ولګي د سپېره وی زه ستا بد عمل وم دنیا کې ته په ما سور وې او چې مزې دې کولې چرچې دې کولې او نن به زه په تا سورېږم رسول الله مبارک فرمایي ځان ته به یې راټیټ کي او هغه بد عمل به پې د پاسه سور شي او هغه سره به داسې چوکۍ لکه د اغوانو والا سره چې چوکۍ او یو یې پې کوي او شاته نه یې په دې کوناټي د هغه ستن په چوکه باندې وایي داسې به یې وایي او د حساب کتاب میدان ته به روان شي بعضې خلک به داسې حضور پاک فرمایي چې هغې به نیغ په نیغه بغیر حساب نه او بغیر کتاب نه جنت ته لاړ شي دا به څوکي دا اویا زره کسان به بیا فرمایل رسول الله مبارک اویا زره کسان دا هغه دي چې بې حسابه بې کتابه به جنت ته ځي یو صحابي پاسید وی دا الله رسوله ادعو الله لی ان یجعلنی منهم وی دا خدای نه سوال وکړه چې ما په دې یو زرو کې الله راولي رسول الله مبارک وفرمایل انت منهم ډېره خره ته پکې حساب شه بل صحابي پاسید وی دا الله رسوله مالا الله نه سوال وکړه چې ما پکې خدای راولي وی سبقک بها عکاشا وی دا مخکنی صحابي عکاشا زما په دعا الله پکې یو کس داخلو نو اپکې دی داخل شو بل کس پکې زما په دعا بس دقه یو ما سره الله وعده کړی خوش قسمت صحابي
سړی پړه کې سوچ کوي چې او یا زره کسان خو بې حسابه بې کتابه ځي نو دا خو ټیک ته چې ډېر دي خو بیا هم تعداد کم دی ځکه صحابه ډېر زیات دي تابعین ډېر زیات دي نو یو بل حدیث شریف مسلم دی هغې کې راځي چې د او یو زرو کې هر یو کس سره به او یا زره ملګري وي الحمدلله بیا سړی سوچ کوي چې واقعي دا خو ډېر شو لیکن صحابه دي تابعین دي تبع تابعین نیکان محدثین علما صالحین شهدا او ډېر نیکان خلق دي نو دا خو ټیک ته تعداد زیات دی خو نیکان خلق هم ډېر دي نو بیا حدیث پاک کې راځي وثلاث حسیات من حسیات ربی وی درې به د الله لپې وي درې لپې زما رونو قسم په خدای قسم درته خورم چې الله مسلمان عذاب له نه دی پیدا کړی ما يفعل الله بعذابكم الله وی ستاسو په عذاب څه کوم زما د نعمت لږ قدر او شکریا ادا کړئ ما خو تاسو عذاب له نه پیدا کړی الخلق عیال الله نبی علیہ السلام فرمائی وی مخلوق الله ته داسې ګران دی لکه بچی چې پلار ته ګران نو بچی به څوک جهنم ته وغورځوي خو موږ بدقسمته یو موږ د خدای د نعمتونو ناشکره یو موږ په څلېرویشتو ګنټو کې نیمه ګنټه هم الله له نشو ورکولی د منځونو دا ټول ټایم یو ځای که نیمه ګنټه پرې لګي موږ په 40 روپو کې 1 روپۍ الله له نشو ورکولی موږ په 1200 میاشتو کې 1 میاشت د رمضان د الله عبادت نشو کولی او د رزق بندوبست زموږ الله په ذمه اخیستی ده دا هم یقین دی چې الله حق وایي رښتیا وایي الله چې څه کوي کولی شي لیکن سره د هغې زموږ په دې خبره یقین نشته موږ وایو که د بل مسلمان د اغلا مو نه کړه څه به خورو که د حرامه مو نه خوړل نو موږ به څنګه ژوند تېروو او کله بل مسلمان د ځمکه دا کور دا مې راقابو نه کړو زما ژوند بسي او زما حیا بسي او زما مال بسي دا ټولې په خدای بدګمانۍ دي الله دې د دې نه وساتي په الله یقین وساته چې زما رازق الله دی زما عزت ورکوونکی څوک دی الله دی ماله کور او ماله ژوند راکوونکی څوک دی الله پردي مال نه صبر که خدای به درکوي په خدای یقین وساته که نو چې ته په الله یقین نه ساتې او په الله بدګمانې نه که دا اغلا مې ونه کړه نو زه به څه خورم که دا ډاکه مې ونه غورځوله زه به څه خورم او که دا کار مې ونه کړه زه خو به بېعزته شم نو دا خو ته په الله بدګمانه شوې الله وایي دا زما کار دی ته وایې نه دا د اغلا کار دی د ډاکې کار دی نو ته په خدای بدګمانه شو سرکشي د الله سره شروع کړه نو چې سرکشه شو نو بیا خو د خدای نه پرېږدي که بیا به دله سزا درکوي الله دې د سرکشۍ نه وساتي یو سفر کې رسول الله مبارک فرمایلی و وی الله ارحم بعباده من الام بولدها وی الله په خپلو بندګانو دونه رحم دی چې دونه د مور په بچو نشته یو ښځې ته دا حدیث رسېدلی و هغه ښځه راله ماشوم بچی ورسره او اور بلیده وی د الله رسوله وی داسې ده چې د الله رحم په خپلو بندګانو د مور د رحم نه په بچو چې کم دی د هغې نه زیات دی وی او نو وی زه خو به مور یم دا بچې خو به اور کې ونه غورځوم نو الله د خپل بندګان بیا ولې اور کې غورځوي عجیبه سوال دی حضور پاک وفرمایل وی خدای پاک وی جړل وی الله به اور ته نه غورځوي مګر هغه خلک به غورځوي چې د الله په مقابله کې سرکشي کوي د الله خبرې اعتبار نه ورکوي الله وی رزق ده در کوم ته وایې نه دا غلا چې مې نه کړې نه میلاوېږي الله وی عزت زما لاس کې دی ته وایې نه که دا کار مې نه کړی عزت نشته الله وی ډوډۍ به زه در کوم ته وایې نه که دا ډاکه مې نه کړې ډوډۍ نشته دا د خدای مقابله کې سرکشي شوه که نه شو الله وی یو 15 وخته دا سر ماته کېده ته وایې نه ایږدم د شیطان منې الله وی دا 40 کې 1 روپۍ مال راکه ته وایې نه نه ورکوم الله وی ورکه مال زیاتېږي ته وایې که ورکم مال کمیږي دا د خدای مقابله کې سرکشي شوه که نه شو خدای دې مو ساتي زما رونو نو بیا چې د دغه ځای نه خلک پاسي او څوک جنت ته نیغ په نیغه څوک دوزخ ته او څوک په تله څوک به ولاړ د میدان د حساب کتاب کې دونه به ګرمي به تو به چې څوک حضور پاک فرمایي تر نامه پورې په خپلو خولو کې څوک تر کونډو پورې څوک تر مرۍ پورې او څوک تر خولې پورې خو ګورې د آخرت خوله او د دنیا خوله کې فرق دی د دنیا خوله خو چې د خلکو نه وبېږي نو دا اوبه سطح واره ساتي د آخرت خوله به د هر چا نه چې وبېږي لکه د جامې به هغه پورې قایم وي د هر چا خوله به هر انسان پسې داسې ولاړی لکه جامه چې د انسان نه تو ده بل خوا به نه بېږي دا به ګرمي به دا خلک به راغونډ شي وی یاره څنګه چلو کو چې الله حساب کتاب شروع کړي مونږ خو غرق شو یا دوزخ او یا جنت خو چې دې غم نه خلاص شو
ځکه ډېره سخته ګرمي ده او تو دی او خولي دي. بعضې داسې مشران هلته خو به یو عمري خو د دنیا د هوښیاران به بعضې را یو ځای شي. یاره وي یو کار نه کوو وایي خپل نیکه له ولې نه ځو حضرت آدم علیه السلام له، ځکه هغه د خدای پیغمبر دی او د هغه نه دا سلسله د مونږ خدای شروع کړې ده. هغه ته به درخواست وکړو که هغه الله ته ووایي او د حساب کتاب شروع شي دا ټول به حضرت آدم علیه السلام ته راغونډ شي چې ته الله ته درخواست وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. چې دی آدم علیه السلام ته وایي او لستو لذلک دا خو زه نشم کول. نن خو رب جبار حدیث کې راځي رب جبار دونه غصه دی چې چرته دومره غصه نه ده کړې. او که زه ورته ده ووایم او ما ته وایي چې خوسې سفارشونه کې تا بوټي له ولې ګوتې په جنت کې وړې نو زه به څه جواب ورکوم؟ لستو نشم کولی. اذهبو نوح علیه السلام ته لاړ شئ. نوح علیه السلام زمانه پس لومبي رسول دی. رسولان په پیغمبرانو کې یو ډله ده لویه ډله. دا خلک به نوح علیه السلام پیدا کی هغه ته به ووایي چې مونږ تاله راغلي یو الله ته درخواست وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. نوح علیه السلام به وایي چې زه خو دا کار نشم کولی. لستو لذلک نشم کولی دا کار چې دا کولی شم. ولې نشئ کولی؟ یو خو ما د زوی دپاره سوال کړی رب ان ابني من اهلي خدای زما زوی زما اهل دی او تا خو ما سره وعده کړې وه چې ستا اهل به په دریاب نه بچ کوم د غرق کېدو نه زما زوی خدا دې غرق شو. الله به وایي انه لیس من اهلک دا ستا الله ورته وایي ستا اهل نه دی انه عمل غیر صالح دا بدعمله دی. ما تا سره وعده کړې وه خو د مسلمانانو اهل و عیال او دی خو کافر دی. دویم دا وه چې هلته مې قوم ته خیره کړې ده رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله په دې مخ د ځمکه یو کافر پرې نه دی. انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا الا فاجرا كفارا. الله کدا کافران نور جمدی پرې دی دا ما چې دا کماو یا دعا یا مرګري مسلمانان کړي دي خدای دار علی واپس گمراهان کوي. او کله دوی نه کم بچی پیدا کیږي نو هغه بچی هم کافران دي. 9.5 کاله کې ته بچی ساده سړی زوی پیدا نه شو ټول کافر دي نورم زیاتېږي کافران خدای ته تباه کا. وی بچی الته دی ولې د تباهۍ سوالونه کول اوس ولې د حساب کتاب سوال کې لستو لذلک زه دا کار نشم کولی. او الله جبار زورور دونه غصه دی چې دې نه مخکې هم دومره غصه نه ده کړې نه به وروسته دونه غصه وکړي. ښه موږ څه وکړو؟ وی تاسو ابراهیم علیه السلام ته لاړ شئ. دی به راشي ابراهیم علیه السلام ته چې ته سوال وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. او زه چېرته ویلی شم؟ ما یو 3 خبرې کړې دي. 3 خبرې رښتیا وې خو که الله وایي چې دا خو تا ولې داسې کولی؟ لکه یو موقع کې وی زه بیمار یم قوم ته موږ سره اختر له لاړ شه وی زه بیمار یم. نو جسمانی مریض نو خو روحاني خو بیمار و که نه زړه پریشان و چې زما دا قوم ولې کفر او شرک کوي. نو که ما نه الله دا تپوس وکړي چې ته خو جوړ وې تا ولې انی سقیم ویلی چې زه مریض یم اگر چې د هغه خبره په خپله ټیک وه. یا ښځې ته وی د مصر بادشاه به د خلکو نه ښځې اغېشتلې په لاره چې بتلې ښځې ته وی داسې کار دی وی ته زما په مخ د ځمکه یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یې نو مسلمان سړی د مسلمانې ښځې رور خوري داسې ده که نه. نو ګورې که دا بادشاه د بوځي او تا نه تپوس وکړي نو ما دروغجن کومه ما ورته وی دا مې خور ده نو ته مې ورته وایي چې دا مې رور دی. ځکه مسلمان رور خور یو. ځکه چې چا به وی چې دا مې خاوند دی نو بیا به یې له خاوند وجه او که وی به چې دا مې رور دی نو رور به یې نه وجه. نو که الله ما نه تپوس وکړي چې دا خو ستا خور نه ورې ورته خور وی. خور خو په اصطلاح کې دی ته وایي چې د مور پلار نه پیدا اگر چې خبره دروغ نه مسلمان رور خورو خو د الله مقابله کې خو دا خبره هم ټیک ده چې نسبي رور خور خو نه کنه. نو ما دا 3 ټکي داسې ما نه ویلې شوي دي. یو بله یو خبره وه هغه دا چې هغه بوتانو ته کم وخت کې ابراهیم علیه السلام مړه کړل مات کړل او مشر بوت ته هغه واچو صبر نو یې من دا چا کړي دي؟ وی بل فعله کبیرهم دې مشر کړي دي. نو مطلب یې دا نو چې دې مشر یقینا کړي دي. مطلب دا دی چې تاسو وایئ چې دې خبرې کول دې خبرې ورسره وکړئ که نه تپوس دې وکړئ دې خو خبر نشي کولی والټه کول نشي کولی نو ولې ورته خدای وایه. نو که الله وایي چې ښه دې مشر دا کړي چې تا دا خبره کړې اگر چې ابراهیم علیه السلام الزاما دا خبره کړې ده بهر کیف وی نه شو. ښه موږ څه وکړو؟ موسی علیه السلام ته لاړ شي. موسی علیه السلام ته به ووایي هغه ورته وایي چې زه دا کار کم ځای کولی شم ما خو سړی په سوک والې و ادب مې ورته ښه او مړ شو که ما دوی تا سړی ولې وجه موږ څه وکړو؟ وی عیسی علیه السلام ته لاړ شئ
عیسی علیہ السلام له به دا خلک راشي سوال وکړه الله ته چې الله حساب کتاب شروع کړي. عیسی علیہ السلام به څه وایي؟ وایي زه چېرته کولی شم؟ وایي زما خو بني اسرائیلو عبادت کړی دی، ما ته سجدې کړي دي، نو که ما نه الله تپوس وکړي تا ورته ویلي دي زه به څه کوم؟ ما خو نه دي ویلې، خو الله له به څه جواب ورکوم؟ ستا خو هم پکې عبادت شوی دی که نه؟ زه به څه ویم؟ او دا تپوس به الله د عیسی علیہ السلام نه کوي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې کله الله د عیسی علیہ السلام نه دا تپوس وکړي انت قلت للناس اتخذوني و امي الهین، تا دې خلکو ته وایي چې زما د مور عبادت وکړه. وایي په عیسی علیہ السلام به دومره زور راشي چې د هر ویښته نه به یې د خولې په ځای وینه راوځي. ما قلت لهم الا ما ته چې تاسو حکم کړی دی الله هغه مې ویلی دی، بله خبره نه ده کړې. تا ته پته ده انک انت څنګه دی علام الغیوب نشم خمق سوکو. وی تاسو داسې وکړئ محمد صلی الله علیه وسلم ته ورشه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، هغه ته الله مخکې وروسته هر څه معاف کړي دي، هغه له ورشه. دی ټول به راشي نبي علیه السلام مبارک ته، حضور پاک ته به کښېني چې صاحب مونږ خو د آدم علیه السلام نه په ټولو پیغمبرانو وګرځېدو، څوک هم غاړه نیږدي، هر یو وایي دا کار نشم کولی. ښه ما ته څه وایې؟ الله ته سپارش وکړه چې د مخلوق سره حساب کتاب وکړي. رسول الله مبارک به ورته وفرمایي انا لذلک، دا کار زه کولی شم، نور پیغمبران نشي کولی، زه کولی شم، زه سپارش کوم. رسول الله مبارک فرمایي چې زه به د الله د عرش لاندې یو مقام دی مقام محمود ورته وایي چې دا مونږ د بانګ نه پس کومه دعا کوو که نه، دې کې دا یو ټکی دی چې وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یا الله نبي علیه السلام مقام محمود ته ورسئ، هغه مقام محمود ته به زه ورشم د عرض ته لاندې. نو د الله صفتونه به وویم او داسې صفتونه به وویم چې هغه راته اوس وی نه دي یاد، هلته به را یادېږي، ځکه الله په خپل صفت خوشحالېږي. او د دنیا د اور وزو برابر به رسول الله مبارک یو سجده وکړي. هلته خو یو ورځ د شپې نشته، خو د دنیا د یوې هفتې برابر. حضرت جبریل علیہ السلام براشي وی اذا سأل تعطى، اوس چې څه سوال کې ستا سوال به میلو شي، شفاعت کوا قبول بشي شابه. نو النبي علیہ السلام به سوال وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب وکړه، هر څه چې خو حساب ورسره شروع کړه، خلک تنګ شوي دی ډېر زیات. نو الله به حساب کتاب نه شروع کوي، خو چې شروع یې کړي نو زر به ختم شي. نیمه ورځ زما ورونو بیا چې حساب کتاب کېږي عجیبه منظر دی، الله دې راته اسانه کړي. من حوسب عذبه، حدیث کې راځي وی چا سره چې حساب وشو برباد او تباه شو. عایشه صدیقه ورته وایي دا ډېره هوښیاره بیبي وه، وی د الله رسوله تاسو خو وایي چې چا سره حساب وشو هلاک شو، او قرآن کې الله وایي سوف یحاسب حسابا یسیرا، چې بعضې خلکو سره خو به الله ډېر اسان حساب کوي. نو چې اسان حساب کوي خدا طبعي نه ده. وی عایشې وی دا چې ته کومه خبره دې وکړه چې الله وایي اسان حساب به کوم، ذلک العرض، دا خو دا مت داسې دی چې الله به یو بنده ته وایي چې ای بنده دا ګناه دې کړې ده، خو زه مړه معاف مې کړې د تخته جنت ته. ای بنده تا خو هم دا پلان کې ګناه کړې ده، ها څه دې وکړم جهنم ته دې وغورځوم، ځه ومې بخلې منډه وه. دا دی ولکن من نوقش هلکه، که چا سره پوره حساب کتاب شروع شو، لکه یو شریک وال چې بل شریک وال سره کوي، وایه که نه ما خو جون در کړی و، ډوډۍ مې در کړې وه، ساه به دې غشته، اوبه مې در کړې وې، عزت مې در کړی و، ښکلی شکل مې در کړی و، انسان مې پیدا کړی وې، مسلمان مې پیدا کړی، وایه د دغه نعمتونو مقابله کې څومره نیکۍ دي شته موږ سره؟ نشته. دا تباه دی. بیا یو سړی به الله ځان ته رانږدې کړي، حدیث پاک کې راځي، او حدیث کې عجیبه لفظ دی، وی الله به پې دا خپل اولی داسې د پاسه ور واچوي. الله له اولی نشته لکه زمونږ په شان دی، ځان ته به یې رانږدې کړي. وی بنده اتعرف ذنب کذا، فلانکې ګناه دې کړې ده که نه؟ یاد لرې ده؟ او الله کړې ده. فلانکې ګناه دې کړې ده؟ یاد لرې ده؟ او الله یاده مې ده. سرګوشي پټ پټ به ورته لګي، پلانکې ګناه دې کړې یاد لرې ده؟ او الله. هلته خو انکار هم نشي کولی. که یو سړی انکار کوي چې مې نه ده کړې، نو قرآن شریف کې الله وایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. وی په خوله به خلکو له مهر ولګوم او لاس خپې به یې ګوۍ شروع کړي. په ما دې کړې ده که نه؟ ته څنګه وایې چې نه مې ده کړې؟ دا ګوتې به وي ما کړې ده، خپې به یې وایي پلانکې ګناه ته په ما تللی دی،
سترګې به وایي پلانکې ښځې ته یې په ما کتلي دي، بیا به څه کوې؟ غوږونه به یې وایي پلانکې ښځو خبرو ته یې په ما اورېدل کړي دي. وایي دې به د اندامونو ته غوسه چې زه خو تاسو بچ کوم د دوزخ نه، زه چې ستاسو خوښه ده ټینګ شئ. جناب دروغ ویلی نشي، نو دی به وایي چې او کړې مې ده، پلانکې ګناه دې کړې ده او الله کړې مې ده پوره. خو دې بړه کې وایي الله به دا وړې وړې ورته را یادوي، دا پوټینې پوټینې. دې بړه کې وایي خدایا هغه ډېرې غټې غټې مې کړي دي، هغه راته را مخکې نه کې، کا دې را مخکې کړي خو غرق به یم، دا خو ته ماته پوټي پوټي را یادې. الله به وفرمایي وایي په دنیا کې مې دا وړې ګناهونه تا کړي خو ما در باندې پرده کړي. داسې ده که نه؟ خدای څونه پرده دار دی. موږ څونه ګناه کوو او خدای پاک یې چاته نه، حالانکې چې د چا ته خلاف کې دشمني کې هغه مخالف وایي چې خلکو ته یې وشرمومه، لیکن الله دې خلکو ته نه شرموي، رسوا کوي دی نه. موږ یې خلاف کوو، الله موږ نه رسوا کوي. ښه دنیا کې مې در باندې دا پرده کړې وې، څوک د ننو خبر، نو اوس یې در باندې پرده کوم او زه په نیکو مې دله بدلې کړې. قرآن شریف کې اوږد آیت ته اخر کې راځي اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، د بعضې خلکو ګناهونه الله بیا په نیکۍ بدلوي. زه په نیکو مې دله بدلې کړې. دی به ډاډه شي او دا خو زما هغه وړې په وړو نیکو بدلې شوې، ما خو غټ ګناهونه کړي وو اوس به په غټو بدلېږي. الله وایي څه ګناهونه خو نور ما خو دې را یاد نه کړله، ما خو نور هم کړي وو هغه دې را یاد نه کړل. وی رب العالمین به وخاندي، رسول الله مبارک فرمایي دا الله خندا د الله خوشحالي ده، او به خاندي. او بالکل ما ځکه ښکاره نه کړل چې ته ونه یریږې، هیبت تر باندې را نه شي. امې د له دې نه مخکې په غټو نیکو بدل کړي دي. وایه څومره د رحم بادشاه دی که نه دی؟ زما د قسم په الله کې د الله نه رحیم ذات او رحمان ذات بل نشته. مونږ یې خلاف کوو، مونږ له رزق راکوي. مونږ یې خلاف کوو، مونږ له ډوډۍ راکوي، مونږ له عزت راکوي، مونږ له شکل راکوي، او مونږ ځان ته مانځه ته هم کښېنوي. مونږ څه وکړل الله له؟ مونږ له په ژبه څه ذکر وکړو او مونږ په اندامونو څه عبادت وکړو. ټول لګیا یو یو بل ته کنځل کوو، الله پې خفه کېږي. ټول لګیا یو جومات کې غیبت کوو، الله وایي مه کوه. ټول لګیا یو علماو پسې بد رد وایو، الله وایي دا زما د دین رسونکي دي، مه کوه. زما دوستانو ته کنځل مه کوه، دا تا ته زما دین در رسوي، دا خو زما دوستان دي. او مونږ وایو نه کوو به پسې کنځل، پردی مال مه خوره، زه د رزق در کوم که نه. مونږ وایو نه کوو به داسې. نو مونږ الله سره دشمني کوو، الله غصه کوو، خفه کوو یې، الله رزق راکوي، ډوډۍ راکوي، عزت راکوي. زما رونو د الله نه زیات د رحم ذات بل نشته، ډېر زیات رحم کوونکی دی. یو حدیث پاک کې راځي، ما ته خو چې دا حدیث را مخکې شي نو داسې بې اختیاره د خوشحالۍ نه جاړه راشي. وایي د الله سل رحمتونه دي، سل رحمتونو کې یو رحمت یې راکوز کړی دی او په دې مخلوق یې تقسیم کړی دی. وی دا مور چې په بچو رحم کوي دا هغه دی، یا چرګه په خپلو بچو رحم کوي که نه کوي؟ ته ورشه د چرګې بچي ته ګوتې که تا پسې څونه پړکونه وایي. یا اسپه په خپل بچي رحم کوي که نه کوي؟ چې خپه پې کېږي زر ته خپه اوچته کړي. او انسان او حیوان دا د الله هغه یو رحمت دی چې د انسانانو، د کبانو، د درندګانو او د مخلوق په زړه کې اچولی دی. او یو کم سل رحمت الله ځان سره ساتلی دي. یرحم الله بها عباده یوم القیامت، په دغه یو کم سلو رحمتونو به الله د قیامت پر ورځ په خپلو بندګانو رحم کوي. ډېرونو الله ډېر رحم کوونکی ذات دی. الله مونږ باندې ډېر مهربانه دی. دا رب د خفه کولو رب نه دی. نه دی مناسب چې مونږ د خپل پروردګار خفه کړو. په کار دی چې مونږ د خپل رب خوشحاله کړو. نو چې ته خوشحاله کې نو د خوشحالو کنجانې الله سره دي، د رزق کنجانې او د عزت کنجانې الله سره دي. چرته به تا الله به رسوا نه کي، بې عزته به دې نه کي، او خدای به دې غریب او فقیر نه کي. خرونو نو حساب کتاب چې الله کوي، چې شروع شي حساب کتاب، عملنامې به راوالو دي، چاته په ښي لاس کې او چاته په ګس لاس کې، او چاته د شاده طرف نه به عملنامه میلاویږي. الله دې مونږ ته عملنامه په ښي لاس کې راکړي. بیا به دا خلک راشي د پولیس ویرات مخکې به تله د میزان ولاړی، په هغې به وزن کېږي. دومره تله ده، یو چابړی یې دونه غټ دی. رسول الله مبارک فرمایي که دا اوه اسمانونه او د اوه ځمکې پکې واچې نو بیا به هم پرې ډک نه شي. دې تلې ته به حضرت آدم علیه السلام ولاړی، ځکه د هغه ټولو بچو سره حساب کېږي، او د کم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به هم ولاړی. اسرائیل علیه السلام به ولاړی.
جبریل علیہ السلام بم ولاړي کرام الکاتبین کمی فرشتو چې وحی راوړی دا هغه فرشتې بم ولاړي وي او جناب جبریل علیہ السلام به تله دغسې ډنډه به یې نیولي هغه د تلې ویښ نه دا ولاړه تله چې به یې نیولي او هغه تله کې هغه شي وي چې داسې داسې کېږي هغې ته به نیغ نیغ ګوري او رب العالمین به پخپله د وزن نگرانی کوي الله پخپله به الله نگرانی کوي نیکی به ښي طرف ته اچولی کېږي دا به لاندې کېږي او ګناهونه به ګس طرف ته اچولی کېږي دا وزن به شروع شي لومبي حساب کتاب به چا سره کېږي عقل خدا وایي چې د آدم علیه السلام اولاد سره وشي نه رسول الله مبارک فرمایي وایي موږ په ټولو امتونو کې خیري امت یو خو زما امت سره به د ټولو نه مخکې حساب کتاب کېږي ټولو وایي الحمدلله او زما امت به د ټولو امتونو نه مخکې جنت ته داخلېږي رسول الله مبارک ته به الله آواز وکړي وی یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې زه ورسره حساب کتاب شروع کړم ځکه لومبي حساب کتاب به د هغه نه شروع شي اوس زموږ د امت نه او بیا نبي هم ته وي ښه ته خپله یو کس را مخکې کړه چې هغه سره وکړم دا وخت به نبي علیه السلام ډېر سخت دی څوک ور مخکې کړم حساب کتاب خو چې الله ورسره کوي الله ته څوک ټینګېدی شي نو که دا مې یو کس ور مخکې که او الله سره په حساب کتاب کې ناکام شو خو دا به آواز وشي چې د پلانکي پیغمبر امتي ناکام شو زه خو زما بېعزتي شو دا به څه کېږي بیا به الله آواز وکړي ته په خپله خوښه یو کس شروع کوم ستا د امت نه کوم یو کس را مخکې نبي علیه السلام فرمایي چې ما سره به حضرت ابوبکر او حضرت عمر ولاړ دی د دنیا هم وزیران دی او دی هلته هم وزیران دی یو ځل حضرت ابوبکر او حضرت عمر نبی علیہ السلام مبارک سره ولاړو یو ښي طرف ته یو بس طرف ته حضرت ابوبکر یې د یو ښي لاس باندې ونیو حضرت عمر یې د ګس لاس باندې ونیو وی هکذا نبعث یوم القیامت وی د قیامت پر ورځ به موږ د قبرونه ګوره داسې پاسو هماغه پیشنګویي رښتیا شوه هغې دواړه ورسره په هغه کوټه مبارکه کې دفن دي دا به ورسره ولاړې نبی علیہ السلام مبارک به چې وګوري حضرت ابوبکر به د مټه ونیسي ابوبکر ځکه نه چې د حساب کتاب تا نه شروع کړي او ما نه الله رسوله لاس به ترې راکاږي نه نه زه چېرته ما مخکې کړم دا عمر مخکې کړه بل څوک مخکې کړه زه الله سره کوم ځای حساب کولی شم ما ته که الله یو ټکي زه ووایي چې څه دې راوړي څه به وایم که زه وایم چې دا نیکي دا نیکي ده او که الله وایي چې دا خو دې ځکه کړې ده چې ما دله پړه کې هدایت اچولو ما د پیغمبر ملګری پیدا کړی ما د حضور پاک زمانه کې پیدا کړی بیا به څه کېږي نه 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 زه نشم کولی نو چې ابوبکر یېرېږي نو بل څوک به د مټه نیسي ور مخکې کوي نه 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 ته به مخکې کېږي ته به مخکې کېږې لومبی حساب کتاب به تا سره کېږي اب لاس راکاږي د الله رسوله ما مخکې نه کې ګوره زما اسم نشته حالانکه حضرت ابوبکر صدیق متعلق نبی علیہ السلام او فرمایل دا وفات نه لږ مخکې وی په ما د هېڅ احسان نشته چې په بعد چا مې احسان ما په دنیا کې ورته بدل خلاص کړی دی سوا د ابوبکر نه د هغې احسانونه په ما پراته دي د هغې بدل به هغه له الله د قیامت پر ورځ ورکوي دی به لاس راکاږي چې نه او نبي علیہ السلام مبارک به راکاږي چې نه لومبي حساب به تا نه ما غرغر کېږم په دې جګړه به یو حضور پاک بم جاړي حضرت ابوبکر بم جاړي ابوبکر خو په دې جاړي چې هسې نه په ما ناکام نشم او حضرت نبی علیہ السلام په دې جاړي چې واقعي که په دې ناکام شو الله سره حساب کتاب منوقش هلکا خو ګران کار دی نو دا خو به زما رسوایي وشي وی الله به په دې کې آواز وکړي چې داسې کار دی د ابوبکر پرېږده دا پرېږده تا په دنیا کې یو خبره کړې وه تا نه دروغجن کوم چې ابوبکر فی الجنه دا د حضور پاک اعلان دی ابوبکر به جنت ته ځي دا حضور پاک د لسو صحابو نمونه په یو مجلس کې اخیستي دي ابوبکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه طلحه فی الجنه زبیر فی الجنه سعید بن زید فی الجنه دا لس کسان صحابه کرام حضور پاک په یو مجلس کې نمونه اخیستي دي د ده نوم ته اخیستی دی علی فی الجنه دا دې اخیستی دي نو تا نه دروغجن کوم تا رښتیا ویلي دي لہذا ابوبکر دی بغیر حساب او بغیر کتاب جنت ته روان شي تا لوی اعلان دی که نه لوی منقبت دی که نه بیا ورپسې نور هغه اویا زره کسان به وباسي چڼ به شي نور ټول خلق تر د آدم علیه السلام نه عیسی علیه السلام پورې پیغمبران دقسې تک غوږونه چې اوس زمونږ به څه کېږي نمبر خو د نبي علیه السلام امت یوړو هغه روان دي جنت ته
جناب بیا به حساب کتاب نو عامو خلکو سره شروع شي د چا د نیکو تله چې درنه شي جنت ته به ځي د چا کرت نیکو تله سپکه شوه دوزخ ته به ځي او که د چا د نیکو تله برابر شوه نو اعراف یو ځای د جنت او د دوزخ په منځ کې هلته به ځي څه موده به هلته وي نو بیا به خدای پاک جنت ته بوځي یو کس به روان کړي جهنم ته حضرت آدم علیہ السلام با د کجوري د پاڼې په شاسنې جامې چولي اب آواز وکړي نبی علیہ السلام ته یا احمدو اے احمده ستا یو امتی جهنم ته روان کړی دی ګوره تا ستا امتی دی ګوره دونه فکر کې پیغمبران پراته دي څومره فکر مند نبی علیہ السلام چې وګوري فرشتو ته به آواز ورکړي دا سړی راوګرځوئ هغې به یې نه ګرځوي بیا به آواز ورکړي دا سړی را اخره کې رسول الله مبارک به ورته آواز وکړي چې د دې یو نیکي ما سره ده د دې حساب کتاب بیا کوو نه به درې فرشتې به ورته وایي چې ګوره ستا قرآن کې نه دي راغلي علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا التي وقودها الناس والحجاره عليها ملائکة غلاظ شداد ستا قرآن کې نه دي راغلي چې جهنم فرشتې ډېر سخت دي لري په چړه نه نرمېږي رحم دله نه دي او د الله د حکم تابعداري کوي مونږ ته الله حکم کړی دی نو مونږ څنګه کې نافرماني وکړو که ته خامخا دې درول غواړې نو ته الله ته ووایه الله به مونږ ته ووایي نو نبي اسلام به الله ته رجوع کړي الله به فرشتو ته وایي را واپس یې کړي دا سړی به وایي رسول الله مبارک به نه پېژنې وایي صاحبه دا څه کې دا پوټی کاغذ دې راوویسته زما خو یو د لوازو شو چې دا جهنم ترې دي اوس به بیا دوباره را باندې د جهنم اعلان کېږي دا پرده کاغذ څه شی حضور پاک وی دی لستونی نه به یو کاغذ راو باسم د هغه په نیکو کې به واچوم نیکۍ به درنې شي مخکې سپکې به درنې شوې اعلان به وشي پلان کې جنت ته ځي دا سړی به راشي او د نبي علیه السلام لاسونه به ښکلوي ته څوک ما خو نه پېژنې او دا پرزه ده څه وه زه خو دې په د غم خلاص کړم غر کوم جنت اعلان را باندې وشو وی زه ستا هغه پیغمبر یم چې نه لیدلې تا په ما ایمان راوړلی الحمدلله او دې کاغذ کې هغه درود شریف و چې تعالی مې ډېر وځله ساتلی درود شریف په قدر پوه شوې که نه څومره درود شریف دروازې وایې ډېر رښتیا وایې لس به هم نه وایې شل به هم نه وایې ځان له یو نصاب مقرر کړې درود شریف کم از کم 200 کرته درود شریف روزانه وایې تاسو فایده ده پکې وایې به انشاءالله 200 باندې څه لګي ان سره ولیکې په دا زړه د پاسه ولیکې 200 کرته درود شریف انشاءالله ټول وایې الله به فایده درکوي یو بل سړی بی اب هم جهنم ته روان کی الله به فرشتو ته آواز وکړي وی دا سړی راوګرځوی یو کاغذ پاتې دی الله نه یېره نه ده خو الله د بعضې څیز قدر ښایي وی راویګرځوی یو نیکي پاتې ده چې دا ویګرځئ الله به یو کاغذ هغه سړي ورکړي ورشه دا دې په نیکو کې دله واچي دوباره د سروزن وشي الله ما هذه البطاقه د دې سړي به یو کم سل دفتره د ګناهونو وي یو دفتر د نیکو او هغه یو کم سل دفتره د ګناهونو دومره دي چې که یو دفتر راخور کې د ځمکه اسمانونه پیدا کېږي خدایه دا پوټې پرزه ده دا د یو کم سلو دفترو مقابله کم ځای کولی شي الله وی لا ظلم اليوم نن ظلم نشته دا پرزه دې پاتې را شا بچې وتلي چې دوباره وله نیکۍ او بدۍ وتلي هغه یو کم سل دفتره د ګناه یو طرف ته یو دفتر د نیکو بل طرف ته پوټې کاغذ به پکې ورغورځئ نیکۍ به یې درنې شي ګناه به یې سپکې شي بما هذه البت دا څه شي الله وی دا زما نوم دی ولا ذکر الله اکبر دا الله د نوم نه لوی شی بل شته نشته خو ورونو ګورې یو خبره ته کوم پرهیز غواړي هسې نه ستا ذکر دا سوال لا نه شي چې ربه زه به د الله نوم اخلمه دې سره خو یو شی برابر نه دی مثال در کوم یو ډاکټر له چې سړی لاړ شي او هغه ورته ولیکي چې دا د زړه مریض وي مثلا ورته دارو ولیکي چې دا ستا د بلډ پریشر او د زړه علاج دی او په دې ما سل مریضان تجربه کړي دي او کمپنیان هم دا راوتي دي خو ګورې دې سره به د مالګې نه پرهیز کې غوړو نه به پرهیز کې دا ورته وایي که نه وایي پلانکي شي نه به پرهیز کې غټه غوښه به نه خورې پلانکې به نه خورې پلانکې به نه خورې نو بیا هغه دارو فایده رسوي که نه رسوي خو که دې ورسره پرهیز نه کوي ګولۍ هم خوري هلته دغه هم خوري مرچکې هم خوري ګولۍ هم خوري او مالګه هم خوري ګولۍ هم خوري او ګند هم خوري ډاکټر چې کوم پرهیز خولي پرهیز نه کوي نو دا نسخه هغه له بیا فایده ورکوي نه
دقه رنګې د الله نوم ډېر لوی دی ډېره مضبوطه نسخه ده د جنت خو نبي علیه السلام او الله ورسره ګورې پرهیز ښوولی دی پرهیز به ورسره کوې ډاکټر وایي دا به خورې او د دې نه پرهیز کې الله به دا نسخه فایده ورکوي د الله نوم لوی دی جنت ته به دې رسوي خو دا شی به ورسره استعمالوي چې هغه منځونه دي روژه ده زکات دی د دې څیز نه به پرهیز کې فایده به درکوي د مارونو د محشر دغه ورځ د حساب کتاب ډېره عظیمه سخته ورځ ده دومره سخته ورځ ده چې پیغمبران به پریشانه وي امت به پریشانه وي هغې نه پس به پورې سورات باندې تلل دي پیغمبران چې په پورې سورات دي وی رب سلم سلم یا الله خیر راکا پیغمبران به وي او حضور پاک فرمایي څوک به په رب د سترګه پورې وځي څوک لکه د باد په شان څوک لکه د تیزې سورلی په شان به پې پورې وځي ته به لکه دا به څنګه د ویښته نه نری دی د تورې نه تیره دی په دې به څنګه خلک پورې وځي اوس خواړو سوال ختم شو د بجلۍ په دې نري تار د توربیلې نه په یو ټک کې بجلي دلته را رسېږي که نه په نري تار را رسېږي دا بجلي یا دلته زه خبرې کوم خبره خولې نه خبرې رسېږي زما دا اواز په دې نري تار هلته رسېږي که نه رسېږي نو چې بنده له الله دا طاقت ورکړ نو الله سره دا طاقت شته که نشته په هغه پولي سرات باندې خپه کېدې او خپه به دی اړو نه سوځېږي او نه به خوږېږي او په یو ټک به هلته ورسې ریل ګاډي ته ګوره که نه په پاټلی څنګه نیغ په سیده روان دی په هغه نری پاټلی د پاسه پاټلی خو نه شو ریل ګاډي پایه خو پې ماته نه شوه دغسې به د الله پې پورې باسي او چې چا سره د الله طاقت نی نو بیا د ویښته نه نری او د تورې نه تیره په دې د الله د طاقت نه بغیر نشي تېرېدی د مارونو دا لوی مراحل زمونږ په سر پراته دي موږ وایو دنیا ته رالو ډوډۍ مه خوړه او ژوند هم تېر که او بس ابس ژوند دی زما د په خدای قسمې که دا بس ژوند دی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون څه خیال دی چې ما بس پیدا کړی ما ته به نه واپس کېږې خامخا به ماله راځې فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه د چا د نیکۍ تلې درنې شوې خوشحاله ژوند دی هېڅ تکلیف به ورته نه بل ځای کې وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه یره شته او نه پسې خفګان شته د دنیا په بچو مال پسې غمجن به هم نشي واما من خفت موازینه فامه هاویه د چا د نیکۍ وزن که سپک شو د هغه ټیکانه څه ده هاویه ده وما ادراک ما هاویه څه شی دی نار حامیه داسې اور دی چې سړي له به داغونه ورکوي ګرم اور دی الله دې مساعد نو لاول مرګ بیا د قبر ژوند بیا د قبر نه پاسېدل او بیا د حساب کتاب ورځ او د هغې نه پس پورې صراط باندې تلل دا به کېږي او د الله په فضل به اسانېږي او د الله په فضل به په هغه چا کېږي چې څوک الله ته ځان نږدې کړي الله راضي کړي او الله په ډېرو معمولي خبرو راضي کېږي د الله د عبادات راغونډ کړه ډېر معمولي څیز دی تا له ډېره فایده درکوي او ورسره لږ